ولدا د مسلمانانو عقیده ده چې ځمکه اسمان دا خپل ځای نه پرېښودلی شي بدل به شي امکان لري خو لیکن د الله رب العزت شریعت د الله سبحانه وتعالی دین او اسلام دا داسې یو شی دی چې په دې کې تغییر او تبدیل دا ټول د منافقینو صفات روان دي لکه مخکینی دی آیات کې الله رب العزت ذکر کړل او یقولون آمنا بالله والرسول وبالرسول په ظاهر کې مبدا شوی چې زمونږ په الله او د الله پیغمبر باندې زمونږ ایمان دی واطعنا او تابعداري هم کړی دا څنګه د کلمې ماجي به ذکر کړی معنا مونږ چې ډېر پاخه مسلمانان یو د الله او د الله د پیغمبر خبره مونږ ونه ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك لیکن دا غي باوجود د اقرار چې دی وای مونږ د الله باندې ایمان راوړل دي دارنګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مونږ ایمان راوړل دي دا غي باوجود ثم يتولى فريق منهم بیا چې اوړي وړره د دینم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نن چې دی دارنګي د الله د اطاعت نه موزي وما اولئک بالمؤمنین الله سبحانه وتعالى صراحت ذکر کړه خلک ایمان والے نه دي چې په ظاهر کې هغه د الله رب العزت او دارنګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت هغه نو مخکاره کوي او په حقیقت کې چې هغه دغه سینې الله سبحانه وتعالى ذکر کړل چې وما اولئک بالمؤمنین دا خلک چې ایمان والے نه دي دا مؤمنان نه دي واذا دعوا الى الله ورسوله دا بل صفت په دغه آیات کې د منافقینو ذکر کیږي بل صفت د منافقینو دا ذکر کوي الله سبحانه وتعالى فرمایي واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون کله چې دوی راو بل شي الى الله کتاب د الله تعالی د الله رب العزت طرف ته او رسوله او د الله پیغمبر طرف ته سنت د پیغمبر طرف ته ليحكم بينهم دې لپاره چې دغه د الله کتاب دارنګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت د دې ترمنځ حاکم وګرځي اذا فريق منهم معرضون پس ناګان یو ډله اچانک یو ډله چې هغه پاوس یو د کتاب الله او دارنګ سنت رسول نبی راز وکي صلی الله علیه وسلم نو ګوره په هر شي کې چې د هغه د الله رب العزت د کتاب دارنګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت د تقدیم خیال ساتل پکار دي دا د مؤمنانو صفت ده روسته ذکر کیږي په دغه آیتونو کې روسته د مؤمنانو چې کله صفات ذکر کړي چې انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا د مؤمنانو صفات دا دي چې کله هغه ته ویل شي چې رام ستاسو دا مسله راغل دا ستاسو دې دا یو بحث تاسو راغل یا ستاسو دا بل یو اولانجر راغل تاسو په دغه کې تاسو دې خپل رجوع د الله کتاب ته او د نبی عليه الصلاه والسلام سنت ته وکړي نو دی بس بیا دې دغه وخت نور چون چاره نه کوي ان یقولوا سمعنا واطعنا بس وامر دلم او بس یې استعمنو سر بچشه مون تقبل الله نو د الله رب العزت د کتاب او دارنګ سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم تقدیم په هر شي کې پکار دی خپل خواهشات او اتباع نه پکارم او خاص کر بیا په معاملاتو د دین کې چې مونږ یو خبر چې هغه دین طرف ته نسبت کو دا خبر مونږ دین طرف ته منسوب کوو چې را دا خبره مونږ دا کار مونږ زکو چې دا زموږ پر دین دی او پاره کې مونږ د کتاب الله نه او دارنګي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت نام هغه اعراض کو دا غینه مونږه مخړو دا انتهایی ظلم دی او قبل طرف ته مونږ وګورو چې سړی هغه د الله رب العزت د کتاب نشي هغه اعراض کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنتونو اعراض کوي هغه کسل ځلې وایي چې راځي چې په پلان کې شی باندې عمل کوم پلان کې باندې عمل کوم دا مسلمان نه دی ولی زکا ولنې مرتبه ته چې مکلف ګرځول شوی دغه عبادتونو دغه ایمان دغه چې د اعمالو متد ایمان د وجنه د الله رب العزت په ذات باندې ایمان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې د ایمان د وجنه ته مکلف ګرځول شوی او چې کله ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر نه مني دارنګ کتاب الله خبر نه مني نو کته بیا چې اصل عملونه کې هیڅ فائدہ درته نه ورکړي نو اصل او بنیادی شی چې دی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت دارنګي د الله سبحانه وتعالى دا غي اطاعت کول پکار دي نو کوم خلک چې هغه کله ورته ویل اشاره کرا شي کتاب الله سنت رسول ترا شي او بیا هغه وای چې را پلان کې مختزمغه پلان کې مشر دی پلان کې مولوی شي دی پلان کې امام شي دی نو داخله کې دا صفات اصل کې د منافقین یو طرف ته الله رب العزت کتاب غي ته مهته کیږي بل طرف ته سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ورته مهته کیږي دی وای چیرې زمونږ چې مشران دغه شوی دارنګ زمونږ کابرین دغه شوی زمونږ چې دی هغه وای لوی خلک دا شوی مونږ چې تاسو په قران باندې خپوي شوی هغه په قران خپوي شوی په حدیث باندې تاسو خپويږي او کنه هغه خپويږي نو دا اصل کې هغه بنیادی غلطي وا چې دغه وجنم اکثر خلک چې په غلط فهمي کې اخته کیږي ولې قران مجید الله رب عزت دې لپاره نو نازل کړل چې خامخا سره دې په دې باندې شیخ چې هغه دې کوی شي دغه علم دی
هغه پر دې منحصر شي بس هغه چې کوم مقصد د کتاب الله نه واغست هغه به صحیح هغه حرف اخري بلکې الله رب العزت چې کله قرآن مجید تذکرہ کوي ولته یو خبر ذکر کوي لیدبروا آیاته چې دا خلک د قرآن مجید په آیاتونو کې هغه سوچ او فکر وکړي دا غي نور مقصدونه هم کې د شریعت دبروا آیاته یو مقصد دا دی چې الله رب العزت قرآن علی غره د لپاره چې خلک د په معانیو کې د په مفهوماتو کې د په مقاصدو کې سوچ او فکر وکړي نو چې ته یاره چې د دې مقصد به مونږ هغه اخلو چې هغه مشران واغسته هغه چې د علما واغسته هغه ائمه واغسته او مونږ دا غنه خنه پیو دا چې د انتهایی وغټه غلط فهمي ده په دې ډېر مسلمان نه وخت دي اصل کې د قرآن مجید الله تدبر د پاره نازل کړي ډېر کارته وداسي چې ستاسو ذهن یو مسلې ته ورسیږي غټ یو شخصیت پیدا غزن باغ مسلې ته نه ورسېږي دا مقصد دا نه چې هغه چې دغه تنقیس دغه بل چې دغه مشر تنقیس مقصد دی نه هغه زین به هغه ته نه رسېږي دا یو انساني تقاضې مطابق او الله رب العزت د اعزاز طالب ورکی هغه مسلې ته استاد نور شي نو اساس پر فضیلت دی ولی په خپل فضیلت باندې هغه خپېګ دی او خاورې په باندې اړي نو دا د منافقینو صفات د کله ورته ویلې شي چې علاقه راشه د کتاب الله او د سنت رسول خبرو مني دوی مخ ته دی بیا نور مشران وړاندې کې نور وزرونه او بهانه شي وړاندې کې او کله پیدا شي کله پیدا شي چې دا فریق منهم موردون پاتې به خدای مجلس هم چې دا وتختيږي واذا دعوا الى الله ورسوله کله چې لا دعوت ورکړل شي دی راو بل شي د الله رب دین ته د الله کتاب ته او پیغمبر د الله ته په جن نبی علیه الصلاه والسلام کې اما بعد ماتي فالمسير الى سنتي د نبی علیه الصلاه والسلام سنت طرف ته دعوت ورکړل شي ترغیب ورکړل شي راشي د الله رب کتاب طرف ته دارنګي د رسول الله سنت طرف ته راشي ليحكم بينهم چې دا دوانه چې استادو ترمنځ حاکم وګرځي اذا فريق منهم مولدون پس ناګان یوډل پدې کې دا سي چې هغه بیا د قران او د سنت نه ناراض کین او بل غلط صفت دا ذکر کوي وان يكون لهم الحق يحتو اليه مغين کچری خپل فائدې په حق کې کتاب او قران مجید او دارنګ په سنت نبی عليه الصلاه والسلام کې کچری خپل فائدې يحتو اليه مغين بیا ورته چې په داسې حالت کې راځي منډي وي دیو بل مخ کې سالي کې راځه شریعت ته زو دارنګ قران او حديث باندې فیصله کوو لیکن چې کله د ته پته چې را چې دی هغه بیلما شریعت چې دی هغه زما په حق کې فیصله نه کوي بلکې دې ز په کتابونه کې نو بیا شریعت طرف نه راځي بیا د قران طرف ته دی هغه راځي د مؤمنانو صفات دال چې دوی د قران نه چې دی هغه اعتراض بنه کوي ګوره د خپل خواهش اتباع او تابعداري نه پکاره قاضي شریح چې دا تابعی دی او د صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین او د صحابو ځینې فیصله هم کړې دي او بیا پاره کې بار او بیا پاره کې ځینې د صورتونو راغلي دي چې پاره کې فیصله د صحابانو خلاف شوې ده د صحاب رضوان الله علیهم اجمعین خلاف فیصله شوې ده او د عام کس د دغه په حق کې فیصله شوې ده نو ګوره د قران مجید د فیصله نه اعتراض نه دی پکار چې کم ځکه د قران مجید د قران او د حدیث فیصله هغه ته غاړه خدای پکار دي د دې په ځین کې دا خبر هم چې دا غیا ساتل پکار دي چې همیشه د پاره مونږ بچ دي هغه ځان ټول عالم چې دی هغه به مونږه د شریعت مطابق کوي زموږ د عقیده چې زمکه اسمان ممکنه د امکان لري چې دا بدل شي خو کتاب الله د الله رب العزت کوم قانون دی د الله رب العزت کوم شریعت دی د الله رب العزت کامل کړی دی د الله رب العزت د دې اتمام کړی دا چې نه متغیر یا دا خبر هم چې دی هغه ملحوظ ساتل پکار دی خپل خواهشات هم د قران او سنت تابع کول پکار دي دا نه چې موږ قران او سنت د خپل خواهش پسې چې دا غتاو او قران حدیث د خپل خواهش تابع کوو نه بلکې خبره دا چې موږ خپل خواهشات خپل نفسیات دا به چې ټول پټول د قران او سنت هغه تابع کوو او د شریعت په کامل اتباع کې به موږ مصرف کوو لکه بعضی اکثره مسائل داسې راشي چې په هغه کې هغه د جذباتونو کار واغستل شي الکه خبر داسته او داسته الله رب العزت الله سبحانه وتعالى دا کامل کړی دی د سر تر رسول په دې کې تغییر نشي راتلی نو موږ خپل خواهشات دا به هم رالو اسلام پسې وګرځو د اسلام تابع کوو خپل نظام به هم رالو هغه به هم چې د قران تابع کوو د حدیث به تابع کوو د الله رب العزت د شریعت تابع کوو دا نه چې موږ قران د خپل خواهش تابع دا نه چې موږ قران او حدیث د خپل خواهش تابع کوو دا نه یو نظام خپل د خواهش تابع کوو نه الله رب العزت چې کوم فیصله کړی دی الله رب العزت چې کوم قانون ذکر کړی دی بس هغه باندې راضي کېدل پکار دي په هر حال کې دا نه چې الکه حالات داسې دي او حالات داسې دي حالات د سل پیره بدل شي ولیکن قران مقدس
دارنګي سنت د رسول الله سلام چې کوم اسلام او شریعت کوم فیصله کړی دا هغه چې هغه نه بدلیږي او په یو ځای باندې وي برحال وي ول چې الک کله د شریعت یو طرف ته ته کله بل طرف دا شریعت هغه پاتې نشو د الله رب العزت هغه حکم هغه الله رب العزت هغه ارشاد چې اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا لكم الاسلام دينا دا غي به مقصد پاتې شو